څه کې چې د چا وس کېږي صاحب استطاعت وي او قرباني ولکې زمونږ ملت ته نږدې نه راشي. په دې کې نبي علیه صلات وسلام هر یو کس چې صاحب استطاعت وي هر کس هغې یاد کړی دی وجود د دقیق راځي د کور د ټولو د طرف نه یوه قرباني رسول الله وسلم د کافي کېدو اعلان نه دی چې په دې کور کې پلار وکړله او په بچي باندې لازم وده ونه کړله رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ ملت ته نه راشي. او دویم نمبر که تاسو وګورئ قرباني دا یو عبادت دی لکه څنګه چې مونځ عبادت دی روژه عبادت دی زکات عبادت دی حج عبادت دی. اوس که د ټول کور نه یو کس مونځ کوي د ټولو طرف نه نه کافي کېږي که د ټول کور د طرف نه یو کس حج وکړي نه کافي کېږي. همدغسې قرباني عبادت دی په کور کې په چا باندې چې کوم مکلف مسلمان دی صاحب استطاعت په هغې باندې لازم دی چې قرباني وکړي د ټول کور د طرف نه د یو کس په کولو سره کله هم نه ادا کېږي. او درېیم نمبر د نبي علیه صلات وسلام عمل به هم دا و تاسو ګورئ نبي علیه سلام خپل طرف نه قرباني کړې ده د ازواج مطهرات د طرف نه قرباني کړې ده د فاطمې رضي الله تعالی د طرف نه جدا قرباني کړې ده. اوس که د ټولو طرف نه یو کافي کېدی بیا به رسول الله صلی یو ګډ راوستی دی چې دا زما د ازواج مطهراتو زما د لور فاطمة الزهرا د ټولو آلبیتو د ټولو طرف نه دا کافي شوی قرباني نه ویل که نه ولې ټوله قرباني کوو ده. او څلورم نمبر تاسو وګورئ روایات راځي غټ څاروو کې اووه کسان شریک کېدی شي البقرة عن سبعة غټ څاروی دا د اووه کسو د طرف نه کافي کېږي. ښه نو چې د یو کور د طرف نه یو ګډ کافي کېږي یو څاروی کافي کېږي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د اووه کسو د طرف نه کافي کېږي زیاتې بله نه کافي کېږي. بیا خو که په یو کور کې شل کسان اوسېږي بیا پکار ده چې دا واده شل کسانو طرف نه کافي شي بیا پکار ده چې دا مهر 50 کسانو د طرف نه کافي شي. دا د اووه کسو تحدید رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایو دا د اووه کسو تحدید فقهای کرامو بیا ولې کړی دی. نو دا هم دلیل د دې خبرې دی چې قرباني د کور والا د طرف نه هغه به یو ځای نه ادا کېږي یو قرباني به کافي کېږي. دا خلک یو حدیث پیش کړي په یاره رسول الله صلی الله فرمایلي دي یو چا قرباني وکړه ټولو طرف نه هغه ټول په هغې شریک دي. یاد ساتئ په ثواب کې شرکت مراد دی په ثواب کې. دا مطلب نه دی چې په چا باندې واجب وه له ټولو طرف نه ادا شوه. لکه تاسو وګورئ نبي علیه صلات وسلام دوه ډالان راوسته یا د خپل طرف نه ذبح کړو یا ذبح کړو دا زما د امت د طرف نه دی. نو د امت د طرف نه د ادا کېدو څه مطلب دی یعنې د دې اجر او ثواب زما امت ټول امت په دې کې شریک دی. اوس که وجوب په دې سره ادا کېدی نو ما ته قرباني ولې کوله زموږ طرف رسول الله صلم کړې ده بیا صحابه کرامو ولې کوله آیا د رسول الله صلم په دور کې صحابه کرام نه نو هغه په ثواب کې شریک کېدل مراد دي. دا نه چې وجوب په ټولو طرف نه ادا کېږي. دا خلک دې حدیث کې تحریف کوي امت ته دوکه ورکوي. او درېیم نمبر تاسو وګورئ درېیم نمبر یو بله اهمه مسله عموما په دې باندې خلک بحث جوړ کړي په دغه سوشل میډیا باندې روانې دوه درې کسه خپلو کې هم لګوي اکثر موږ کټېګورونه مو وکړي موږ خلکو ته وایو که یو کس وصیت کړی یو معین کس هغه بیا وفات شي نو د هغه په وارثانو باندې لازم دی چې د هغه مال د 3 حصې نه قرباني وکړي. که هسې ته د یو مړي د طرف نه قرباني کوې د خپل طرف نه کولی شي بلکې د دې نه لوی اجر او ثواب نشته دی. که یو مړي پسې ته صدقه کول غواړې دا قرباني هغه د طرف نه وکړه دا د ټولو نه زیات اجر او ثواب لري. په دې په ضمن کې یو مسله هم راشي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف نه قرباني کول څنګه دي نو ډېر د اجر او ثواب او د وفا خبره ده. جایز دي وجه دي افضل دي ډېر ظالمان نه دا خو جایز نه دي. هلکه ولې جایز نه دي وایي صحابه کرامو نه ده کړې صحابه کرامو کړې ده. پخپله رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث موجود دی سنن الکبرا جلد 9 صفحه 267 کې نبي علیه صلات وسلم دوه ډالان راوسته وفرمایل احدهما عن امتي
75 کې حدیث دی عن علي رضي الله عنه انه كان يضحي بكبشين. علي رضي الله عنه دوه اعلان راوستل دې قرباني وکړه. احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر عن نفسه. دا یو د نبی علیه الصلاة والسلام د طرف نه دې څو قرباني کو. نبی علیه السلام دنیا نه هېر شو د دې نه بعد یو د نبی علیه السلام د طرف نه قرباني کو، یو د خپل طرف نه خلیفه راشد دی، د علم دروازه ده، د صحابه کرامو د علم خلاصه ده علي رضي الله عنه. اور دریم نمبر مسند ابي يعلى جلد 104 کی روایت ہے علی قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فزحي عنه بكبشين فانا احب ان افعله. ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی چې زما طرف نه ته قرباني کوه. د دې وجې نه زه خوښوم چې الله د پیغمبر د طرف نه هغه کار قرباني وکړم، یو بل زما د طرف نه، یو بل د الله د رسول د طرف نه صلی الله علیه وسلم. څلورم نمبر ابو داود جلد 7 نمبر 29 کی حدیث موجود دی. حضرت انس رضی فرمایي قال رأيت عليا مع علي رضي الله عنه لیدلی دی یضحي بکبشین چې په دوو ګډانو سره به یې قرباني کوله. فقلت ما هذا ما وتل دا څه دي، دا دوه ولې کوې؟ دا تابعي وایي ما ورته وویله دا دوه ولې کوې؟ فقال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اوصاني ان اضحي عنه فانا اضحي عنه. ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت کړی چې زه به د دې طرف نه قرباني کوم. د دې وجې نه زه به دوه قرباني کوم، یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف نه، یو د خپل ځان طرف. نو حدیثو کې یو نه په دوو حدیثو کې ثابت دی. لهذا کوم څوک چې تا ته دا دوکه درکوي چې جایز نه دي دروغ درته وایي. حدیثو کې شته دی د خپل پیغمبر سره محبت وکړه، مینه. نبي علیه السلام ته د دې ضرورت نشته دی، هېڅ ضرورت ورته نشته دی. ته چې یو بادشاه ته کله ورځې هغه ته ګفټ او ډالۍ وروړئ، هغه ته د دې ضرورت وي نه وي ورته. دا به زما او ستا دپاره د سعادت خبره وي، زما او ستا ګفټ، زما او ستا تحفه، زما او ستا ډالۍ ورته قبول شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې ضرورت نشته دی. دا زما او ستا دپاره د سعادت خبره ده چې د قربانو په دغه ورځو کې موږ د الله پیغمبر ته دغه ووایو، پیغام ورکړو په زبان حال سره. الله پیغمبره تا زموږ دپاره ډېرې قربانۍ ورکړې وې. الله پیغمبره ستا په موږ باندې ډېر لوی احسان دی. نن د تا د وجې نه موږ مسلمانان یو. تا چې کوم دین موږ ته راوړی و یقینا په هغه دین باندې موږ راضي یو. موږ تا سره ډېر محبت دی. د هغه محبت یو ثبوت دا پیش کړو د قربانۍ ورځې ډالۍ. د الله پیغمبره په دې موقع تا نه هېرو، تا ته هېڅ ضرورت نشته دی. لیکن د هغه دربار کې چې زمونږ دغه ګرفت او ډالۍ قبولې شي دا زمونږ دپاره د سعادت خبره. موږ چې درود شریف وایو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم ضرورت دی؟ موږ چې په اذان پسې وروسته دعا کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم ضرورت دی؟ هغه ته ضرورت نشته دی. دا زما او ستا لپاره د سعادت خبره ده چې د الله د پیغمبر په دربار کې د هغه په حضور کې زما او ستا ګفت او ډالۍ قبوله شي. په بهرحال دا د حدیثونه ثابت دي. د چا نه له تهمو کې مه راځئ. الله رب العزت جلال دې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل محبت نصیب کړي.